کیږي او موږ به په هر ډول باندې پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د دا 3 MPO مخه نیسو. عرفات خان और फरदीन खान को नाअहल DC साद बिन असद को फौरी तौर पर, नाअहल DC क्वेटा को फौरी तौर पर, तलबा दुश्मन DC क्वेटा, तलबा दुश्मन DC क्वेटा. پدې ملک و ټولو استادانو ته دا حاصل دی چې دوی د خپل حقوقو لپاره غږ پورته کړي، و ډاکټرانو ته دا حاصل دی، وکیلانو ته دا حاصل دی چې دوی خپل یونین جوړ کړي، د خپلو حقوقو لپاره زنده‌باد مرده‌باد نارې ووایي، د وزیر اعلی هاوس مخته، د گورنر هاوس مخته د خپلو حقوقو ته غوښتنې لپاره درنې کښېنوي. جابر ریاست و د جابر 3 MPO قانون و د په کوم تعلیمي ادارو کې چې د دوی ریټایرډ چې کوم آرمي الیمنټ سنټر شوی دی دغسې د کوټې چې کوم DC دی دا د دې خلکو مقابله موږ تاسو په ګډه باندې کولی شو چې د دې کمیشنر او د دې DC په اکاونټ چې په اربو روپۍ پرتې وې دا یې تعلیمي ادارو ته نه ورکولې، نن یې ستاسو په روډو د شپې اچوي، پر دې باندې معمولي د خلکو د دې روډو مخ ورتور کړي چې دلته خو ترکیاتي کار روان دی. مغل نیما وای مغل نیما سی زخمونو ته به ژاړمه، مغل نیما زخمونو ته به ژاړمه، انتقام په پرهرونو کې رانغاړمه، زه پښتون سی لږ سم شم لږ دمه شم، د زرې حساب به درنه غواړم. مخکې د دوی دا رویه په یونیورسټۍ کې موجوده د ټولو سټوډنټانو سره دا تعصبانه رویه له ډېره ټایمه ده او په دوی باندې دا کار څوک کوي؟ دا کار و موږ ته معلوم دی، دا کار په دا ریاست کوي. دا ریاست نن د پښتنو ځوانانو د شعور په ویره دی. ریاست دا نه غواړي چې پښتانه ځوانان سیاسي طور علمي طور منظمه سي، دوی پر سیاست بندیز لګول غواړي، دوی پښتانه ځوانان د علم د رڼا لیر کول غواړي. پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن به د دوی د ارمانونه بالکل پوره کولو ته نه کیله. ګرانو ملګرو، دلته یو ریټایرډ فوجي ډپټي کمیشنر لالا موږ خو د هغو لی نه د منلګي چا ایسته راوستلی، لالا موږ د هغو نه ویرېږو، ته اوس نن بیا راولاړ سوی، ته په ما دا 3 MPO منې. موږ د ضیاءالحق نه وویرېدلو، موږ د یحیی خان نه وویرېدلو، موږ د ایوب خان نه وویرېدلو، موږ د ستاس د بدماش د مشرف نه وویرېدلو. دلته ته ما په یو ډپټي کمیشنر ویرې، د ده په دې بې بنیاده دې بدنامه ضمانت 3 MPO په قانون ما ویرې. ګرانو ملګرو، په ډېر افسوس سره زه دا خبره کول غواړم چې موږ دا 3 MPO سنجیده نه راواخیستله. په دې دا 3 MPO دا د آرټیکل 3 آرډر او پبلیک آرډر دی نه، په دا کې د ډپټي کمیشنر سره دا اختیار وي چې یو سړی چې د هغه د یو سوسایټي دپاره په سوسایټي کې اشتعال راوستل غواړي، انتشار راوستل غواړي، بیا د ډپټي کمیشنر سره دا اختیار وي چې پر هغه باندې هغه جیل ته ولږي، بیا که هغه 1 میاشته وایه تر 6 میاشتې پورې. اوس دلته سوال دا پیدا کېږي چې دلته بدامني د چا د لاسه ده؟ دلته بدامني سټوډنټانو راوستلګې ده، دلته بدامني طلبه تنظیمونه راوستلګې ده. یا لالا زه په ډاګه باندې دا خبره کوم چې دا بدامني دا ریاست راوستلګې ده، ISI راوستلګې ده، MI راوستلګې ده، بل یو چا نه ده راوستلګي. او موږ به په هر ډول باندې پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د دا 3 MPO مخه نیسو. نن ډېر په افسوس دا خبره کوم چې د امن یو ډېر زړور غږ ګران علي وزیر نن هم د دې 3 MPO په جیل کې بند دی. طالب علمانو د دې FIR په خلاف چې نن کوم تنظیمونه راغلي دي، د هغو مشران راغلي دي، د هغو هم کور ودانۍ کوو،
خو یوه خبره باید چې موږ تاسو د لې ناست طالب علمان په ذهن کې کښېږدو په دې ملک کې و ټولو استادانو ته دا حق حاصل دی چې دوی د خپل حقوقو دپاره غږ پورته کړي و ډاکټرانو ته دا حق حاصل دی وکیلانو ته دا حق حاصل دی چې دوی خپل یونین جوړ کړي د خپلو حقوقو دپاره زنده‌باد مرده‌باد نارې ووایي د وزیر اعلی هاوس مخ ته د گورنر هاوس مخ ته د خپلو حقوقو د غوښتنې دپاره درنې کښېنوي مګر یوه خبره د افسوس خبره دا ده چې دلته پر سټوډنټ پولیټکس باندې پابندي ده بقاعده پر سټوډنټ یونین باندې پابندي لګېدلې ده نو زموږ پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن کومه پابندي چې پر سټوډنټ پولیټکس لګېدلې ده د دې هم غندنه کوو مخالفت یې کوو او باید دا دی چې ټولو تنظیمونو ته دا حق میلاو شي چې په تعلیمي ادارو کې خپل سیاسي او جمهوري جدوجہد ته دوام ورکړي درنو برخوالو نور مسرانه لیکن داغه باوجود هر تنظیم چې کوم نمایندگان دي سټوډنټس دي هغو ته بار بار موږ دا خواست هم کړی دی او بار بار زه دا وایم د نیشنل سټوډنټس مومنټ په نمایندګۍ باندې چې که ته راځې ډېره ښه خبره ده که ته نه راځې زه په یو میسج باندې تاله درځم زه په یو میسج باندې له تا سره کښېنم او تر ډېرو خبرو به هم سره تېرېږو او سره کښېنو به و د جابر ریاست و د جابر 3 MPO قانون و د په کم تعلیمي ادارو کې چې د دوی ریټایرډ چې کوم آرمي ایلیمنټ سنټر شوی دی دغسې ته ستا د کوټې چې کوم ډي سي دی دا د دې خلکو مقابله موږ تاسو په ګډه باندې کولی سو ما او تا ډېر اوږد سفر لرو ما او تا د APS سکول بدله اخیستلو والا ځان تر هغه ټایمه نسو جوړولی د ساینس کالج د هاسټل د خلاصولو والا تر هغه ټایمه نسو جوړېدلی د یونیورسټۍ چې کوم هاسټل دوی بند کړي د دې خلاف د اواز ما او تا تر هغه ټایمه نسو سره پورته کولی چې ما او تا سره یو نسو نن زه ډېر فخر کوم چې دلته سټوډنټ ارګنایزیشن ټول ناست دي چې کوم څوک نه دي ناست هغوی ته هم دا خواست کوم چې موږ تاسې تر څو پورې یو سوي نه یو یو و بل ته خبرې په چم چم کې کول دا ډېر کمال نه دی کمال دا دی دا خبرې تر شا پرېښول دا کمال دی ټول به همیشه سره کښېنو ټول به همیشه په یو غږ په یو چغه باندې اواز پورته کوو بیا موږ د خپل حق حاصلولی سو په آخر کې دادپرسي سوی وای پښتنه سوی وای انتظامیه او د کوټي دا کم ناست نایل ډي سي چې دی په کار خو دا وه چې د دې سټوډنټ څخه پوښتنه کړې وه چې د طلبه تنظیمانو یا د دې سټوډنټ سره د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن چې زخمیان سوي دي د دې دادپرسي به یې کړې وای الټه د دې خلاف یو خو ایف آی آرونه کاټ سو بل په 3 MPO کښې چې دوی ضمانتونه وکړو بیا د ډي سي لخوا دوی په 3 MPO کښې بند سو عزیزانو دا هغه ناروا مقدمه ده چې دا د نن څخه دا یو فرسوده نظام دی چې 20 کاله مخکې دا په یو معنا ختم سوی دی چې کوم وخت دلته انتظامیه په ښار کې نه وه تعلیم شعور ډېر کم و پر قبایلو باندې دا 3 MPO لګوله نن زما د یونیورسټي پر طالب علمانو باندې د BMC پر طالب علمانو باندې د انجینرینګ پر تعلیمي ادارو باندې به دا سلسله روانه وي بیا به پر طلبه تنظیمانو باندې دا یو رواج جوړوي چې په 3 MPO کښې موږ بند کوو عزیزانو دا پر قبایلو لګېده نن یې پر طلبه تنظیمانو لګوي د دې ریاست څه توقع کوې د دې ریاست استادان پروفیسران تاسو وینئ چې هره میاشته دوی پر روډو باندې احتجاجونه کوي د دې پرس کلب و مخته 2 میاشتې ناست و چا یې پوښتنه نه کوله د پروفیسرانو تنخواوې نشته لیکن نن چې موږ پر کوم ځای ناست یو تاسو دا روډ وینئ دا د سټوډنټو دپاره
د دوی دپاره فنډ نشته. دوی څه چې کوم سالانه بجټ شته د استادانو تنخواوې نشته، د تعلیمي ادارو دپاره هېڅ شی نشته. لیکن تاسو ولیدئ چې یو میاشت مخکې دا انکشاف وسو چې د دې کمیشنر او د دې ډي سي په اکاونټ چې په اربو روپۍ پرتې وې دا یې تعلیمي ادارو ته نه ورکولې. نن یې ستاسو په روډو د شپې اچوي، پر دې باندې معمولي د خلکو د دې روډو مخ ورتور کړي چې دلته خو ترقیاتي کار روان دی. عزیزانو بله خبره دا ده، انتهایي د شرم خبره ده. نن به تا و سټوډنټ ته د سټوډنټ پیسان مافول، تا به سټوډنټ ته حفاظت ورکوئ، تا به هاسټلان ورکول. د ساینس کالج هاسټل د لس کال څخه بند دی. طلبه ورسي په پرایویټ تعلیمي په پرایویټ هاسټلانو کې ژوند کوي. تا و سټوډنټ ته څه سهولتونه ورکړي دي؟ تا و سټوډنټ ته سهولت نه دي ورکړي. بجای نن دا چې د بي ام سي هاسټل دې هم بربند کړي، ساینس کالج هاسټل دې هم بربند کړی دي. نن په آی ټي یونیورسټۍ کې هم طلبه نه پرېږدي. لہذا خبره دا ده چې دا احتجاج پکار دی چې نن کم سټوډنټ طلبه تنظیمان راغلي دي، دا پکار دی د خپل احتجاج نور اوږد کړي. دا یوازې که نن د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن په جیل کې په 3 MPO کې باندې سهار د بل طلبه تنظیمان سره دا کوي، او بیا کوشش هم دا روان کړی دی چې طلبه تنظیمان سره وجنګوي، په خپل آپس کې سره وجنګوي. دا د دوی حق دی. په ټوله دنیا کې طلبه تنظیمان شته، د هغه یونونونه شته، هغه د خپل حق دپاره راوځي. په کال کې ورځ راوځي چې د دوی سره کم ظلم سوی دی. دلته خو هره ورځ زما استادان، زما طالب علمان بچان پر وډو باندې احتجاجونه کوي او د دې دات پسې څوک نه کوي. لہذا دا نایل ډي سي دی پکار دی پوری طور معطل شي او دا دې سسپینډ شي چې د کوم زموږ د سټوډنټ خلاف 3 MPO لګولی دی. ورسره د په دې کې د APS چې کوم شهیدان دي د هغه په 2014 کې تقریبا موږ هغه ته 1.5 سټوډنټ طالب علمان باندې چې کوم تشدد دهشتګردي سوې وه، موږ هغه سټوډنټ ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوو. خو خبره دا ده چې د هغه چې هغه مین کردار یې و د چا احسان الله احسان چې ګرفتاره سوی و د دوی په کسټډي کې و، د دوی سولاړی فراز هغه خپله د دې ذکر کړی و چې د APS په سکول باندې حمله ما کړې ده او چې کوم دلته لیسټونه دته ورکول سوي وو دا ذکر یې کړی و چې د ملي شهید عثمان لالا هم د دوی په ټارګټ کې و چې تاسو ویل دی چې موږ ته ملي شهید د شهید کړل سو په سره غرمه کې تر اوسه پورې دغه قاتلان هم نیول سوي. موږ به څه ته وکړو د دې ریاست څخه ورسره موږ د ټولو دلته چې تنظیمان راغلي دي، زموږ طالب علمان راغلي دي، بهرحال تعلیمي ادارې چټۍ وې، سټوډنټ چټۍ سوي دي، کله به تللي. دغه زموږ احتجاج به بیا هم روان وي، مخته به دوام لري. د دې خوندو موږ ډېر کور ودانۍ شکریه ادا کوو. دلته د نور طلبه تنظیمانو ډېر شکریه ادا کوو چې پر شارټ نوټس باندې د یوې ورځې په نوټس باندې تاسو ښه احتجاج خپل ریکارډ